الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې د زکات د مسائلو اړوند نن هغه مسائل بیانوو، یعنی هغه مالونه چې زکات پکښې لازم نه دی، هغه مسائل چې د مالو اړوند دي او هغه مالونه چې زکات پکښې لازم نه دی. څوک چې موټر د سورلۍ لپاره ولري یا موټر د باربرۍ لپاره ولري او یا هم موټر د مسافرینو د انتقال لپاره ولري، حاصل دا چې موټر یا د استعمال لپاره وي او یا هم د کسب لپاره وي، په داسې صورت کې پر مالک باندې د موټر د اصلي قیمت زکات نسته، بلکې موټر چې کوم حاصل لاس ته راوړ هغه که نصاب ته ورسېدی او کال ورباندې تیر سو، بیا زکات ورباندې سته. سوال: که یې پیسې د موټر لپاره یو ځای کړي وي او موټر یې لا نه و پرانیولی، زکات ورباندې سته که یا؟ که یو سړی په دې نیت پیسې سره یو ځای کړي وي چې موټر رانیسي او دغه پیسې د نصاب سره برابرې او یا زیاتې وي، د کال په تېرېدو سره زکات ورباندې لازم دی. یعنی دا چې که پیسې جمع وي خو ده لا موټر نه و رانیولی، او که یې د کال تر پوره کېدو مخکې موټر رانیوي د سورلۍ دپاره یا د باربرۍ یا د مسافرو د انتقال لپاره، بیا زکات ورباندې نسته. سوال: آیا په ګرو سوي شي کې زکات سته؟ جواب: که کوم شی ګرو سوی وي زکات یې نه پر راهن سته او نه هم پر مرتهن سته، یعنې نه یې زکات پر ګروي ورکوونکي سته او نه پر ګروي اخیستونکي باندې سته. سوال: د ګروۍ په پیسو کې زکات سته؟ جواب: که یو کس چاته شی په ګروۍ کښېښودی، پیسې په قرض ځینې واخیستلې، د پیسو وړونکي حکم د پوره وړي دی، یعنې دا چې زکات خو باندې سته. که یې پیسې نصاب ته رسېدې، البته هغه وخت به یې ورکوي کوم وخت چې پیسې په لاس ورغلې. سوال: که یو چا د کرایې سرای درلودی، آیا زکات باندې سته؟ جواب: که چا تر ځان زیات سرای درلودی او دغه سرای د دې لپاره درولی و چې په کرایه یې ورکړي، تجارت یې پکښې نیت نه و، نو د دغه سرای په اصلي قیمت باندې زکات نسته. البته که د کرایې پیسې را جمع سوې، نصاب ته رسېدې یا زیاتې وې، د کال په تېرېدو سره باندې زکات لازم دی. سوال: که یو څوک پیشکي کرایه واخلي، پر دې باندې زکات سته که یا؟ که یو کس د کرایهدار څخه د خپل سرای پیشکي کرایه واخیستل، مثلا د یوه یا دوو یا څو کالو کرایه یې ځینې واخیستل، د دغه پیسو زکات اوس پر ده باندې سته، پر کرایه نشین باندې نسته. یعنی دا چې که دغه پیسې نصاب ته رسېدې، د کال په تېرېدو سره زکات باندې لازم دی. سوال: د کرایې پر سامانونو باندې زکات سته؟ جواب: ځینې خلک داسې کوي چې دیګونه، ګیلاسونه، جیکونه، غابونه، غالۍ او داسې نور شیان رانیسي، بیا یې خلکو ته د ودو او میلمستیاو لپاره پر کرایه ورکوي. پر دغه کس باندې د دغه شیانو د اصلي قیمت زکات لازم نه دی، بلکې کله چې یې ګټه په وکړه او هغه ګټه نصاب ته ورسېده، کال هم پر تیر سو، بیا نو زکات باندې سته. سوال: د غصب شوي مال زکات سته؟ جواب:
که یو چا مال په زوره د چا څخه غصب کړی و زکات ورباندې نسته. که یې معلوم و بیرته دې نوموړی خپل مالک ته ورکړي او که یې مالک او یا وارث معلوم نه و ټوله مال دې د ثواب خیرات او صدقې د نیت پرته خیرات کړي وردې کړي یو چاته. سوال: آیا د کسب پر سامانونو باندې زکات سته؟ جواب: کوم کسبکار چې د کسب لپاره سامانونه کاروي لکه د خراد لپاره ماشینونه یا د مستري لپاره سامانونه او داسې نور، پر دغه سامانونو باندې زکات نسته. البته ځینې کسبکاران چې شیان جوړوي لکه ټوکر او داسې نور، د کسب پر سامانونو خو یې زکات نسته، البته پر خامو موادو او یا هم پر جوړ سوي مال باندې یې زکات لازم دی، په دې شرط چې نصاب ته رسېدلی وي او کال ورباندې تېر سوی وي. سوال: که د اړتیا لپاره پیسې ورته پرتې وي آیا زکات ورباندې سته؟ جواب: که د یو چا سره په دې نیت پیسې پرتې وي چې د کور د اړتیا شیان به پرانیسي لکه لوښي او داسې نور، د استعمال شیان که دغه پیسې د استعمال شیان وي او داسې نور ضرورتونه وي، که دغه پیسې نصاب ته رسېدې د کال پر تېرېدو سره زکات باندې لازم دي. البته که یې د کال د تېرېدو وړاندې شیان باندې رانیول بیا زکات ورباندې نشته. سوال: آیا د استعمال یا د سورلي لپاره د خدمت لپاره که څوک حیوان لري زکات ورباندې سته؟ کوم حیوان؟ جواب: کوم حیوان چې د استعمال لپاره وي لکه د سورلي او یا د شیدو لپاره او یا هم کښت او کروندې لپاره غوایي یا د بار وړلو لپاره کوم حیوان وي زکات باندې واجب نه دی. تر دې ځایه پورې د مالونو اړونده چې د زکات کومې مسائلې وي پر هغه بحث وسو. انشاءالله په راتلونکي درس کې به هغه حیوانان چې زکات ورباندې سته او یا نسته ورباندې هغه به تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.